أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. 158 نمبر آیات تے د سورۃ انعام. دلائل ذکر شول عقلیه و نقلیه فکثیر تعداد باندې داغه سره سره ترغیبات هم ذکر شو ال القرآن او ال الایمان طرف ته چې ځان د محرمات او د الله نه ځان بچ وساتي، د شک او شبهات نه ځان بچ ساتي، دارنګ د کفر د اعمال او د باطل فرقون هم ځان بچ ساتي. داغه کسانو سره د رکنیت فارم مډه کوي چې کوم کسان انسان گمراهی طرف تراکاږي. ځکه د کفر اعمال او گمراه کون کې عقیده او اعمال ښکار بیان شول. نوې فکر خداوه چې ایمان راوړل شوی وي، نو اوریدون کې د سشي انتظار کوي چې دومره جامع بیان شو، دومره دلایل ذکر شول او ترغیبات ذکر شول، نو بیا دیو د مکه د مشرکانو ته دیو انتظار د څه خبرې کوي؟ آیا دیو د خبره ته انتظار کوي چې ملک الموت راشي او د دین روح واخلي، یا د عذاب فرشته دیو ته عذاب راوړي، یا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د قیامت باجنخ شروع شي؟ نو کله چې د الله د عذابونو نخ شروع شي، دغه وخت بیا ډیر یو سړی ایمان راوړي، خود د ایمان د فائدہ نه ورکي. د انسان چې کله ځنکدن شروع شي، دغه وخت کې د انسان توبه الله نه قبلي. د الله د عذابونو بازنخ د قیامت شروعات دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوریدل دي: اذا جمع الله تعالى عباده في صعيد واحد، کله چې الله خپل بندگان په یو میدان کې راجمع کی، دارنګي نادا منادین او आवाज بو کې आवाज کوونکې، ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، هر څوک چې د چا عبادت کې اختو داغه خپل معبود طرف ته دی یوځي شي. نو چې کوم خلکو د غوا عبادت کوونو هغه به د غوا طرف ته یوځي شي، کوم خلک چې د بوتانو بندگی کوله نو هغه به یو طرف ته جوړ شي. فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، نو هر قوم چې د چا عبادت کوي د خپل معبود سره به یو ډله جوړ شي. محبوب علیہ السلام فرمایي چې خلک به پاتې شي، نو فرشت الله بوته د فرشتو په ذریعہ باندې فرمایي چې ما بال الناس ذهبوا وانتم ها هنا، خلق ټول لاړل، ټولګي شول، تاسو څه شته ولاړږي. فيقولون ننتظر الهنا، دیو ورته فرمایي مونږه د خپل معبود انتظار کې ناس. نو فرشته ورته وایي
هل تعرفونه تاسو خپل معبود فی جنئی نو دیو بوتوی اذا تعرف الینا عرفناه که زمون معبود مون فی جنی نو مون باغ فی جنی زمون معبود که مون فی جنی نو مون بخپل معبود سکو فی جنو الله تبارک و تعالی بفرمائی فیکشف لهم عن ساقه فیقعون سجودا الله با فرشتو ته فرمائی زما او زما د فنده په منځ کې چې کومي فردي دي حجابونه دا ختم کړي دغه وخت په مؤمنان الله ته وګوري نو دا خلق با په سجده باندې فریوي قران مقدس د دقه خلق حالات ذکر کړی دي سورۃ قلم 42 نمبر آیات کې کوم خلق چې د مارونو په دنیا کې د الله د عبادت نه ډډه کوي د قیامت ورځ چې الله د خپل حجاب د نور فردي ختمي کی او د مؤمنانو په الله باندې نظر ولګي نو دغه وخت په مؤمن الله ته سجده کول غواړي خو داسې خلک به چې هغه به سجده ته نشي ښکته کېدی دا حدیث الفاظ دي ځکه قرآن مقدس وی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ډیر خوش قسمت مخونه وي چې په دغه ورځ به الله ته ګوري نو قرآن وی یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطيعون کلا چې فردی د نور لري کړی شي ویدعون او دا بندگان براو بللی شي د الله سجده ته فلا یستطيعون دیو با سجده نشي کوله په دنیا کې نو کړی په دنیا کې شیطان وای د هغه انسان نه امان غواړي دا هغه انسان نه ډیر لري دي چې انسان الله ته یعنی بیل ما دي انساني وای ما یو سجده نه وکړي وای ته د ورځې څومره سجده قضا کې وای ته خو زمانه غټ بدتر لعنتی خو نو کوم انسان چې بیل ما دی د لیر فکر ده چې د الله چې الله د قیامت فورز ما الله معافم کی خو زه به د حشر په میدان کې الله ته په سجده نشم پریوته ولی ډیر خلک به ولاړ فاتش ملاګانی بینیږي د په دنیا کې خپل املا الله ته نه دښکته کړي نن سبا وګوره په د معاشرو کې زمارونو هفته تیر شي ورځې تیر شي میاشتې تیر شي کلونه تیر شي خو زمارور مسلمان جمعات ته نځي د جمعې په ورځ ته خاشاد و ناظر غسل وکي او راشي ناغه جمعه خان صرف د جمعې مونږ کې نور نه کوي کو شو کوونه شو پرې دوا د دې خلکو د فار د قیامت فورد الله تخفیف خروی ذکر کړی دی داسې خلک به الله ته د قیامت فورد د سجدې نه منع کړي الله دې مونږ ټول منسکون کې جوړ کی د نن نه تاسو د عزم وکي هر لحاظ باندې به زبمون نه قضا نو قران مقدس هم دغه وای هل ينظرون آیا دیو انتظار کوي الا ان تاتيهم الملائکه چراشی دوی تا فرشته د مرګ یا د عذاب او یاتی ربک یا راشد دوی تا عذاب درفستان او یاتی بعض آیات ربک یا راشد دوی تا بعض نخې د عذابونو درفستان نن سبا وګورئ بیماری اون د الله د مصیبتونو یو نه خده بیماری کوم انسان چې په کرسي باندې مونږ کې د سونه کړيږي کاش چې زه په سجده الله ته پریوته زه به د خپل زنګونانو الله تحقته شو دا غنه ته پوسټ کوي چې د سجده د لذت نه محروم دي نو دا ګیرس پینشي انسان بیا کته کېدې نشي جوړونو کې درد پیدا شي نو دا د الله د عذابونو او د مصیبتونو د تکلیفونو او د مشکلاتو نخې دي ښا نو چې روغ رمټ نه ولې نه کې یوم یاتی بعض آیات ربک پکوم ورځ چې راشي بعضې نخې د عذابونو درفستان لا ينفعو نفسا فائدہ با نور کوي یو نفس لا ایمانها ایمان راوړل د هغه لم تکن چې نه وی راوړې امانت من قبل ایمان راوړل مخکې او کسبت یاد نوی کړه فی ایمانها خیرا فایمان خپل کې سخیر نو معلومه دا شو
چې ډیرو خلکو ایمان راوړی دی خو په ایمان کې د خیر کار نه محروم پاتې شوی دی. نو ټیک تا د قیامت په ورځ باندې با مون خو چې چا کلمه ویلی نو جنت ته بزي. حدیث الفاظ دي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، زیب جنت ته. خو یوازې د جنت تتلل کافی نه دی، د الله دیدار د دین به انسان محروم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کله الله د نور حجابونه ختم کی وای به ګوره ماته، نو الله تعالی به خپل आवाज مبارک باندې جنتیانو ته سورۃ الرحمن اوري. د هغه کیفیت اسی په دې کې سوچ وکي چې سورۃ الرحمن نن سبا د مکی یو امام سورۃ الرحمن په خسته आवाज وای انسان لسمره خون ورګي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم د سورۃ الرحمن تلاوت کوي په چا نازل شوه دی اې زمرونو د هغه بسمره خوند وي. نو چې نبی علیہ السلام وای هغه نه بعد به جبرائیل امین وای چې هغه راوړی دی داغه لذت په داغه نسی وای الله ووسوي چې وسه د زویم داغه دومره خونه او سرور دا نعمتونه دي. نو دا جنتیان وای حدیث الفاظ دي یا الله دا جنتونه دا نعمتونه هر څه ختم کا. خو موږ ته سورۃ الرحمن یو پیر بیا ورو دا سمره خونه او سکون دي یا ساتي دا صرف په دې ټوټه فوټه عبادت باندې الله ورکی. خپل املاګان الله تخکته ساتي 15 وخت با جماعت منسکون کې جوړ شي په دې باندې موږ ډېر ډېر سره کوي. نو چې چا ایمان راوړل دی او خپل ایمان کې د خیر کار نه دی کړی نو یقینا چې دا ډېر محروم دی. قل او پیغمبر انتظروا انتظار کوي د مرګ ان منتظرون مونږ هم انتظار کوونکیو. دو معنی دا دي الله وی تاسو انتظار کوي مونږ هم انتظار کوو. ان تاسو انتظار کوي چې نن به توبه او باسما سبا به توبه او باسما ای ګورا د دې جمعې نه بعد به تما ویني کما یوم قضا کو ای صرف عمره لازم کنه چې د عمره نه واپس راشم بیا به کامل مسلمان یم او سلويخت ورځو لازم د سلويخت ورځو نه بعد ته به ما ویني زب ګیرم فرېدم او زب 15 وخت مونږ کوم دا ځان له ډیټ مقررې ښه. الله وي تاسو انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوو چې کله ته وی چې یا الله زما توبه د زما بسته الله وي اے بنده ما ته معاف کړي. تاسو انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوو. انتظروا تاسو انتظار کوئ د مرګ ان منتظرون مونږ هم انتظار کوو. تم د خپل وخت د مقرره پورې انتظار کې وای مونږ لا سلی دي وای نن سبا وای کنه جوانان مو خو سم نه دي الکه دیندار شه ګیره فريدا مونږ او داس کوا الله ولا جوړ شه مړه مونږ سلی دي اس پام ویننه دا خواهشات دنیا د بادشاہانو نه د پوره شوی یا ساته کوم بادشاہان چې د دنیا نام نیمګړی ارمانی تری دي. دنیا د قشه دی ښا په دې څوک مړیږي نه د قشه د څنګه چننده دغه به سبا او لس کاله بعدم دغه ښا د دې بزرګ نه تاسو وکا د خپل اړکواله تیر کړه دی وای څنګه تیر کړه دی د دیونه تاسو وکا دي ته په پتام دی چې زما د ځواني په څنګه تیر شو دا د سترګې رفته ښا څنګه چې ماشوم وي زبر لویګم او زبر سینه ما د دې بزرګ نه تاسو وکا تاسو ولیدل اسم هم نه دل نوح علیه السلام ته چاوي وي تاخو نه نیم سو کال خلکو ته تبلیغ کړی دی وای کیف وجدت الدنيا وای دنیا د څنګه بیا مونږه هغه ته کومه دنیا دخلت فی باب وخرجت فی باب آخر وی دا په یو دروازه باندې وردن چې ما په بل تی وته ما دا ډو پته مونږ نه کېد چې ما مال څنګه د دنیا ژوند تیر کو دغه شی دی د دنیا باندې څوک مړیږي نه ښا. نو څومره کوشش وکړ دی انتظار اخر کې مرګ دی ښا. وای پیغمبر انتظار کوي ان منتظرون مونږ انتظار کوونکیو. ان الذين فرقوا بشکا کسان فرقوا چې ټوکړي کړي دي دینهم خپل دین وکانو او دوی شیعا دل مختلفین لست منهم نه پیغمبرات د دوینا فی شیء فهس یو تعلق سره کوم انسان چې خپل دین د خپل خواهش مطابق ګرځول دي پیغمبر داوی سره تاسو تعلق نشتا. انما امرهم یقینا ما میلاد دوی الى الله الله تسپار له شویدا ثم ينبئهم بیا با خبر کی دی لر الله بما كانوا يفعلون پاغه کارونو چې دیو کړیو. من جاء بالحسنه
چا چې راوړه مونږ ته بالحسنت یو نیکی فله 10 امثالها دلا بوی لس چنده اجر داغي. دام د الله عظیم کرم احسان دی چې ګناه وکنو یو په یو لیکل کېږي، خو نیکی وکا نو یو په لس لیکل کېږي. اے الله ستاسو د معافی او د بخنې د فاره باندې لټي. ګناه یو په یو دی، نیکی یو په لس تا. څومره فائدہ ده. خود نیکی کول نه دی ویلی، جاء یجیء جاءن راوړو ته ویل کېږي. دا چې الله نه دی ویلی من فعل بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې نیکی وکړه لس چند اجر به ولي. نیکی کول زبار برویم آسان دی، نیکی وړل ګران دی. نیکی د انسان څنګه ارتابيږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ریاکاری د انسان نیک اعمال داسې ختمي لکه څنګه چې اور خشاک ختمي. نو پړه کې د داراغله چې څنګه خپل کار کوم، وګوره څنګه دیندار یم، وګوره څنګه منځګزار یم، تهجد گزار یم، نو عمل دې څه شو؟ برباد شو. نو عمل کوو خوریا فړه کې مرا والا ذکر یا د انسان اعمال ختمي. نو انسان چې نیکی فاتحه کې فریا باندې فاتحه کېږي. دویم نمبر حرام کاری. نبی صلی الله علیه وسلم سمر عبادت چې کې نیک اعمال چې کې یو وړي د حرام په ګډه کې دانه قبلي. نو حرام خوري، رشوت، سود دا د انسان نیک اعمال ختمي. تب لګیای خو نه قبليږي، الله تن نه قبليږي. دریم نمبر د انسان نیکی زبادن خرابوي. چا سره د احسانو کو نیکی د وکړه وسته د پزبادن وکړه یا دی ور باندې هغه شی وزباتو ما د سره دا خکړی دي، نستا نیکی سشوا ختم شوا. نو نیکی کول آسان دي، خود د اعمالو نه ځان بچ ساتل دا فکر دي. نو بیا الله لس چنده اجر را کوي. من جاء بالحسنه چاچه راوړه بالحسنه یونی کی فله ندل ربوی 10 امثالها لس چنده اجر داغي. ومن جاء چاچه راوړه بالسیئه یوبدی فلا یجزا ندلب بدل نشور کېدله الا مثلها مگر فشان دغه بدی د بدی بدل یو په یو الله ور کوي. وهم لا یظلمون دیو سره با ظلم نشي کېدله. سبحان